السلام علیکم ملګرو، زموږ خواته نن ډېر ګران قدردان میلمانه را چکر شوي دي. یو دی زموږ د بلال خټک صاحب استاذ دی جی قاری عطاالله شاه بخاري صاحب جی، او بل چې دی نو بلال خټک صاحب دی. دوی نن زموږ خواته را چکر شول. یقینا چې په ملاقات یې ډېر زیات خوشحاله شوم. کور کې داسې بېدمه شانته کې پروت وم. رور مې ویوي میلمانه دي مې ښځه چې څنګه راووتم سترګې مې ولګېدلې، نو بلال خټک صاحب باندې مې سترګې ولګېدلې. یاره ډېر زیات خوشحاله شوم بلال خټک صاحب ستاسو په راتګ. او دا مینه دغه ده، پخه مینه ده جي، دا بغیر مفاده ده، بغیر د څه لالچه مینه ده که نه جي، خالص مخلص د الله رضا ده. بیا کېناستلو ګپ شپ خبرې اترې چې اوبه مو کړل، نو قاري صاحب ډېر ښکلې تلاوت وکړه. یاره د بلال خټک خوښ یم چې دی لکه ده خو په فیسبوک کې خوند دی، خو قاري صاحب چې کم تلاوت وکړ نو یقینا چې زم چې زمونږ د ټول مالت پورېدلی وي. یو خو یې اواز ماشاءالله ډېر ښکلی، ډېر تیز اواز هم دی، او بل په اواز کې چې کم خواږه دي. ما ډېر تلاوتونه اورېدلي دي، او ډېر چې دی نو لکه هر تلاوت چې مې اورېدلی هغه ته خو داسې هم د روح غذا پکې ده داسې دي. خو یاره یقینا چې قاري صاحب عطاالله شاه بخاري صاحب چې کم تلاوت وکړ نو د زړه نه پې چې دی نو مطمئنه شو، داسې خوند یې راله راکړ مې چې بس دی نه بس کوي. خو اخره کې چې دی هغه تلاوت یې راغونډ کړ. بلال خټک صاحب زمونږ په پاڼه باندې به نن تاسو ملګري وینئ. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. ټول نه اول خبره خو دا ده چې الحمدلله دا د دین نسبت موږ دنیوي څه مقصد نشته چې بلال خټک کرک نه مطلع چرسدي ته رسي، او داسې ډېر زیات مو زړه و بلال بھائی واده تر شوی و، زه واده کې ونه او ما چې داسې نه چې خفګان اظهار وکړي دې وجې نه رالو، شرکت مو وکړو. بلال بھائی چې کوم خدمات دي هغه چا نه پټ نه دي، موږ هغې ته خراج تحسین پیش کوو. او دویمه خبره دا ده چې الحمدلله لکه اوس نظام ډېر شته بهترۍ طرف ته روان ده الحمدلله. او دوه په کرکټ کې خو مطلع چې وسیم اکرم دی یا نور آلراونډر تیر شوي وي، زه خو دې منې چې ډېر نه پوهېږم کرکټ کې، خو اوس الحمدلله چې کوم دوه آلراونډر راغلي، یو طرف نه حافظ صاحب دی، یو طرف نه مولانا صاحب دی، او داسې بیټنګ یې شورې کړې ده ماشاءالله، او چې هر طرف نه چوکې چکې دي او مطلع چې زمونږ پړقې دي ورته واو نو د تماشایي مطلع ډېر لګیا دي، خوشحال دي تماشایي. حافظ صاحب مطلع چې هر بال فری هی ټیر کې، او مولانا صاحب مطلع چارو طرفونو لګیا د سټروک لګوي. نو موږ ډېر الحمدلله خوشحال یو. الله دې موږ مشران دغسې خوشحال لري، الله دې ملک خوشحال لري چې علما محفوظ وي او مطلع طلبا محفوظ وي، ملک امن و امان وي. انشاءالله مهنګایي باندې لګیا ده کنټرول رکیږي انشاءالله. نو انشاءالله د جمعیت علما اسلام چې کوم روان وخت خیبر پختونخوا او بلوچستان کې کنفرم حکومت الحمدلله سینټ چرمینی به انشاءالله که الله ته منظوري جمعیت علما اسلام سره وي انشاءالله که خیر جي. نو بلال خټک صاحب دی ماشاءالله ډېر جوش او جذبه کې دي. حافظ صاحب ګیم شروع کړی دی، او بل وخت مولانا فضلالرحمن صاحب دی هم ورته ماشاءالله ډېر په ښکلي انداز کې چې دی دغه کوي کیپینګ کردار ادا کوي. دا داسې دي چې دواړه آلراونډر دي آلراونډر دي نو ډېر ښکلی پروګرام شروع دی. پرون خو چې کوم هغه بل حافظ و، حافظ نیم الرحمن هغه نه خوړلی جي پیپل پارټۍ بختي رحمان جوړ کړ. اوس ګورئ الله مفتی قاسم صاحب خلاف دی اوټ استعمال کړی، بیا هغه ټایم دی ته مفتی صاحب نه و یاد. اوس چې کله کراچۍ کې انتخابات شو، اوس یې چې تاسو مطلب مولانا صاحب ویلې ما الله یو حافظ ته اوټ نه در کړی. مولا حافظ له مونږ اوټ ورکړو، خو داسې حافظ لی نه ورکړو چې هغه د لابي کولو والا سره یو دی لابي عمران خان سه ودرېږي، نو هغه چې څوک هم د عمران خان په حق کې ودرېږي یا که ملا دی خدای دې وکړي چې مړی یا د مولانا فضلالرحمن صاحب هم بس ودرېده، کېدای شي چې مونږ یې خلاف شو بیا یعنې ښه سات ورکوو، سر مو ترې قربان شه د مولانا صاحب نه. خو دغه سړی د ده سر چې څوک ودرېږي کله به د مخالفت اعلان هم په میډیا کوو، هم به کمپین د هغو خلاف چلو چې کمې مخالف و د هغه په حق کې به ودرېږو. داسې ده جي انشاءالله. الله هم خاد لره، الله هم آباد لره د جمعیت ابابیلو. ډېر زیات خوشحالېږم. او زما یو دا دغه دواړه ماشاءالله دواړه بلال خټکان ناست دي، یو بلال خټک وایي یو بل ماشاءالله بلال جان. نو ټولو ملګرو ته دا دغه دی چې سپیشل دعا ورته کوئ چې الله دا نوې زندګي بختوره کړي او نیک عمله نیک صالحه بچي ورته الله ورکړي چې هغه هم دین دپاره د قرآن دپاره وقف کړي.
نو ان شاء الله ځکه چې د علماء دفاع برکات دا وي چې هغه الله پاک بچی نیک عمل نیک صالح ورکوي او عالمان ورته ورکوي نو ان شاء الله دې سړي له الله پاک دغه شانتي ورکوي زموږ دعاګانې دي ورته تاسو دعاګانې کوي ټول الله خوشاله ټول مرګریم په خپل دعاګانو کې یاد ساتي د الله په امان